د جناب عمران خان صاحب یو بل کیس چې په هغې کې په هغه باندې جرم لګېدو نو هغه ملتوي شو. د امریکې د طرفه هم چې کوم اهم پیغام دی د عمران خان صاحب د رهایۍ دپاره نو هغه راورسېدو. راځم ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه ستاسو سره شریک کوم، خو ویډیو لازمي د ټولو ملګرو سره شیر کړئ. په هغه خلکو باندې ماله افسوس راځي زم چې دا الفاظ دوی استعمالوي څنګه چې یاره د ټرمپ نه راته اوس بابا جان جوړ کو. دا اوسه پورې چې د دوی داداو نو هغه خیر دی چې دوی توبه استغفار زما استاد ټیکس پیسې جو بایډن تاسو سره ما په ویډیو کې شریک کړیو چې دا ویلې کېږي اوس هم نواز شریف صاحب چې تللی نو هلته وله کمپین چلو، کمپین یې ورله د روپو په ذریعه چلو. اما استاد ټیکس پیسې امریکا کې په الیکشن باندې لګي وا پاکستان. او نن ماته د پی ډي ایم ورکر راپاسې او ماته ووایي د چا نه د ټرمپ نه دی بابا جوړ کړی دی. مړه شرم دله نه درځي نو افسوس دی. بل طرف د ملګرو چې کوم اهم خبر بیګا جاری شوی دی او چې کله دوی وایي چې یاره د ټرمپ نه بابا جوړ کړی نو چې د هغه بابا د طرفه بیا جواب راشي نو ګورئ هغه ډېر خطرناک وي. چې کوم زلمی خلیلزاد دی نو زلمی خلیلزاد چې کوم الفاظ استعمال کړي دا د ټرمپ ډیر خاص او ډیر نږدې سړی دی. دا هم ویل کېږي چې د افغانستان نه پوج راایستل د دې سړي ډیر اهم کردار او دا د جو بایډن سره ډیر د هغه سره نه لګېده او د ټرمپ ډیر غټ کمپین دی چلولی نو چې د ده خبره ډیره زیاته ضروري او ټرمپ ته ډایرکټ رسي. نو دا ویل کېږي چې هغې دا خبره کړې ده چې یاره ټرمپ چې کوم په انتخاباتو کې ګټه حاصله کړه نو زمونږ د پاکستان د طاقتور خلکو مشر هغه ته دا پیغام ورکړی دی چې یاره ته په عمران خان صاحب باندې کوم حالات په جیل کې تیرې دغه زنانه بیګا یو تصویر مخې ته راغلی چې یو بزرګه ښځه توبه استغفار پاکستان دې حد ته ورسېدو چې د داسې بزرګو خلکو عزت هم ختم شو. دا ویلی کېږي چې د دې زوی دی او د هغې د وجې په دې بزرګه ښځه باندې تشدد شوی دی. اوس په هم پکې ډېر خلک وایي به پی ډي ایم زنده‌باد. وایي چې د دې چې کوم په قید کې د عمران خان صاحب د دې وضاحت به اوس ته ورکړي او که به ورنه کړي. وایي اوس وخت راغلی چې عمران خان صاحب او نور چې کوم کسان په ناحقه په جیل کې دي او هغوی رها کېږي نه او عدالتونه صحیح فیصله نه کوي نو اوس وخت راغی چې د دې جواب به ته ورکړې. جواب چې ورکوي بیا د الله عمل شي. نو دا ډېر غټ او اهم خبر دی. بل طرف ته دا هم ویل کېږي چې ټرمپ هم کسان راغوښتي دي چې بی راشي او ماته د عمران خان صاحب حوالې څخه خبرې وکړي چې بی په هغه باندې په جیل کې څه تېرېږي. نو الله دې خیر وکړي. عمران خان صاحب الحمدلله په خپل موقف باندې قایم ولاړ دی، په دې ځان پوهه کوي. ټرمپ ته مخکې نه ویلي چې په اصولو به چلېږي، دواړو ملکونو ته به په یو نظر ګوري، انساني حقوق باندې به کار کوي. دا نه چیرې د نون لیگ کوم حسن اقبال یا نور هغوی مخکې کوم الفاظ استعمالول د ټرمپ حوالې سره چې څنګه راغی ټویټ یې ډیلیټ کړو، زر وله مبارکباد یې شروع کړه، پالش مالش ته کار ویو. بل طرف ته ملګرو چې کوم اهم او د خوشحالۍ خبر دی چې د بره نه خبر راځي که نن اوس په فیصلې م انشاءالله بدلی شي د خیره سره. دا ویل کېږي چې د جی ایچ کیو حملې کوم کیس عمران خان صاحب باندې چې کوم پر د جرم عاید کېدو نو هغه کاروایي ملتوي شوه. الحمدلله ثم الحمدلله. بل طرف ته چې کوم اهم خبر مخې ته راغلی عمران ریاض صاحب دا خبر جاری کړی دی چې ټرمپ چې کوم خپل وکیل دی نو هغه کېدی شي پاکستان ته راولېږي یا یې را روان کړی دی چې کوم به د عمران خان صاحب په کیسونو کې د هغه مدد کوي چې د امریکې نه وکیل راشي الله دې خیر کړي. طرف د ملګرو چې کوم اهم خبر دی د مخصوص نشست حوالې سره دا ویل کېږي چې کوم پی ټي آی ته ورکول دي مخصوص نشست دی او دوی نه ورکوي نو د هغې خلاف د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی نو هغوی الیکشن کمیشن ته وارننګ ورکو او چې کوم درخواست دی هغه به پېښور های کورټ کې دایر کو. پېښور های کورټ کې انشاءالله العزیز فیصلې بیا بل شان وي. بل چې کوم اهم خبر دی قمر زمان کائر دا د نون لیگ کس دی زما په خیال هغه دا خبره کوي چې عمران خان صاحب صرف عمران خان صاحب هغه امریکې ته ایبسلوټلی ناټ ویلی شي، نورې ورته هېڅوک هم نشي ویلی. ګینې وایي زمونږ امداد به بیا بند شي که بل چا ورته ایبسلوټلی ناټ وویو. صرف عمران خان صاحب ویلی شي، بل هېڅوک هم نشي ویلی. بل چې کوم اهم خبر مخې ته راغلی دی نو دا ویل کېږي چې عمران ریاض صاحب دا انکشاف کړی دی
هغه وایي چې طاقتور خلکو د عمران خان صاحب سره معاملات ټیک کېدو دپاره زلفي بخاري سره هم رابطه وکړه چېرې اوس څوک دله وګورو چې سړی راضي شي. علامه راجا ناصر دا خبره کوي چېرې احتجاج دپاره مکمل چې کومه حکمت عملي ده نو هغه تیارېدل ضروري دي چې صحیح حکمت عملي وي او قیادت چې کوم دی نو هغوی به په فرنټ باندې وي ټولو نه مخکې به قیادت وي. وایي که چېرې ډنډه خوري که چېرې په هغوی باندې کاڼې ورېږي نو چې کله دغه لیډرشپ باندې څوک ګزار کوي که نه نو شاته چې کوم ورکر دی د هغوی حوصلې به نورې هم بلندېږي. دا هم ویل کېږي چې پرون د عمران خان صاحب سره د هغه د لیډرشپ ملاقات نو ملاقات ونه کړی شو. وایي چېرې سیکیورټي ډېره زیاته سیوا شوې وه. یو صحافي په ډېر ښکلی بیان ورکړی دی چېرې کېدای شي اوس دوی دال پاس مخې ته راوړي ځکه چې په ثوابۍ کې به دوی حکمت عملي چې کومه جلسه را روانه ده نو ما به خیال چې په 9 ده که په څوم تاریخ باندې ده چې کله مکمل تفصیلات راله تاسو سره بیا شریک کړم چې په هغوی کې به دوی اخري لایحه عمل اعلان کوي. نو د عمران خان صاحب سره د لیډرشپ ملاقات نه کېدل نو دا ویل کېږي چې هسې نه کېدی شي چې دا خبره ځان ته مخې ته کړي چې یاره عمران خان صاحب سره ملاقات ونه شو او سره زموږ ناستیا ونه شو چې مخکې څه وکړو. ولې تاسو ته پته نشته چې مخکې څه کول غواړي که نه هره خبره به تا ته عمران خان صاحب ښایي. تا سره چې دا دومره شعور دی دومره غټه عهده ده میلاو شوې ده نو ته به هره خبره د عمران خان صاحب نه یادې یا به عمران خان صاحب ته ګوري چې هغه به څه وایي هغه څه وایي خو دقه وایي چې د احتجاج نه بغیر نه کېږي د انقلاب نه بغیر نه کېږي. نو تا کوم انقلاب وکړو تا کوم احتجاج وکړو. د عمران خان صاحب اخري دغه خبره ده دغه یو څو اهم ترین اپډیټ چې ستاسو سره شریک کړو ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمي شریک کړو. چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله سات اخره کې هواس پاکستان زنده باد عمران خان پاینده آباد تل وي آباد دي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دي الله پامان.